علامه ابن جوزی رحمت الله علیه په 597 کې دغه کتاب تصنیف کړل، ذم الهوا ورته وایي. هغه کتاب کې یو واقعه را نقل کړل ده د یو عاشق ابوالفرج احمد بن عثمان ابن ابراهیم فقیه ابن نرسی رحمت الله علیه په نوم باندې مشهور دی. د سره ډېر کم عمر وم، د خپل پلار په سره ناست وم دغه شان ته. وی خلک امرال یو جماعت د خلکو راغې، نو وی زما پلار ویل چې څه بیان وکئ، څه خبره وکئ په دې باندې چې الله جل جلاله انسان داسې وړي کوي راوچاتې کې څنګه نعمتونه ورته الله جل جلاله ورکړي. وی زما د پلار یو دوست و، وی هغه ورته وی چې حضرت زه به ته نن یو قصه وکړم. زما یو دوست و، صحیح ده، وی زما د پلار دوست ویلو چې زما یو دوست و، اوا تاجر و، تجارت به کاو. کله به چې داسې پروګرام شو نو لکونه روپۍ به لګولې په یو پروګرام باندې، یو ډوډۍ به چې کوله لکونه روپۍ به راواغستې هغه به پې لګولې ایسته. و یو پیر د هغه مخې ته داسې دسترخوان خور شو، هغې باندې قسمه خوراکونه کېښودی شو. هغه ویل چې زه دا نه خورم، تاسو خورئ خیر دی، زه دا خوراک نه کوم. نو خلکو خوراک نه کوو، صاحبه ته ولې خوراک نه کوي؟ ما هغه ویل چې ما ته داسې رنګینه خوراکونه کېښودی شي نو ما ته بیا ډېر زیات تکلیف محسوسیږي، دې وجې نه تاسو خورئ او زه نشم خوړی، تاسو خورئ. چې موږ ورته ویل چې صاحب ته به راڅه خوراک کوئ. هغه خوراک شروع کړو، ویل چې ځه چې تاسو دومره اصرار کوئ خیر دی زه به در څه خوراک وکړم. او ډېر غټ تکلیف د اوچتومه چې دا خوراک وکړم، دا رنګینه خوراکونه. وی لاسونه انځلې شروع کړه نو ډېر ټیم یې پې اغستو. وی موږ یې دا لاسونه انځل شمارول چې دا څو ځل دا لاسونه انځي، 40 کرته وی لاس وینځل. موږ ورته ویل چې صاحبه تا څه څه وسوسه ده، څه بیماري ده چې تا 40 ځل لاسونه وینځل؟ وی ویل چې دا ماغه تکلیف دی که نه، دا هغه ذلت دی چې زه برداشت کوم. تاسو ته ما ونه ویل چې تاسو خورئ نه م پرېښودمه، دا 40 ځل به زه دا لاسونه وینځم. تپوس هم ترې وکړو چې وجه سره چې 40 ځل ته لاسونه وینځي بیماري ده، وسوسه ده، څه وجه ده؟ وی هغه خبره نه کوله، خاموشه ویلې چې نشم درته ویلې. وی موږ ورته مینتۍ شروع کړي چې صاحبه دا به موږ ته وی پرېږدو دې نه. چې موږ ډېر اصرار وکړه چې صاحبه دا قصه راته وکړه. نو هغه ویل چې زما پلار و، چې کله وفات کېده زما عمر چې و په دغه وخت کې 20 کاله و. مال په وراثت کې داسې معمولي شانتي مال پرېښودو. هغه یو دکان و، تجارت و، لږ غونتې کې تجارت وایي ما ته پرېښودو. کله چې د مرګ وخت نږدې راغی ما ته ویل بچیه راشه. وایي چې زه خواله ورغلم بابا جانه څه وی؟ وی راته وي بچیه ستا نه علاوه زما څوک وارث نشته، نه په ما د چا قرضه ده، نه مې د چا حق نیول دی. کله چې زه مړ شم ما ته کفن راکه، ما دفن که، قبر ته مې ویسه. زما نه بعد وما بسې دومره مال دا صدقه که، په دومره باندې ته حج وکه، او د دې نه چې کم باقي پاتې شو هغه ستا شه، الله دې پکې تا ته برکت واچوي. زما دا وصیت یاد ساته بچیه. وی ما ورته ویل چې بابا څه وصیت دی؟ وی ما ته وی دا تاسو م یاد ساتئ انشاءالله ډېر به م په کار راشي، ډېره لازمي خبره ده چې خپل مال په زول مه ضایع کوه. که خپل مال په زول ضایع کوې ته به بیا د خلکو محتاج جوړېږي. که چېرته تا ته لاس ته څه راشي نو د دې ډېر حفاظت کوه. هسې نه چې دې لاسونه ته واچې او بیا دې خلکو ته لاسونه نیولي. اصلاح د خپل مال کوه، چې کله د مال اصلاح کې مال په صحیح طریقې خرچ کې نو بیا به په تا باندې بده ورځ نه راځي. بازار ته ځه، که کار دې وي او که کار دې نه خیر د بازار ته ځه، او بازار ته د ټولو نه وختي ځه. وی ما ته مې پلار وی چې چربانک بازار ته ځه. چربانک خو به پیژنې، سحري په وخت کې، پېشمني کې، په دې ټیم باندې وختي بازار ته ځه او په ټولو کې اخیره خپل دکان کولا بندوه او په ټولو کې اخیره راځه. بس زما پلار وفات شو، ما د هغه په وصیتونو عمل وکړو.
وی ما ته چې د هغه نه په کوم دوکان کې څه لږ مال پاتې شو، سهار وختي به زه تلمه، سهار وختي به زه بلکل تلم، ماخوستن ناوخته به زه را روان وم د خپل دوکان نه به راتلمه. وی ما کله چې د ده په دې وصیت باندې عمل شروع کو، بس دومره وخت تیر شوی نه و، ما یو کال وشو، ما په دې تجارت کې ډېر زیاته اوچتوالی مې پکې حاصله او روان ومه. وی خلک به زما خواله راتله، تر دې حده چې چا به د کفن دفن انتظام و، دا به هم زما سره کاوه چې راشه ته موږ له کفن دفن انتظام وکړه، کفن راله پیدا که دغه شان مړي ته کفن ورکړه، دفن وکړه. وی ما به ډېر زیات کوشش کاو دومره پورې. وی چې په بازار کې به د چا څه یو څیز او بل تاجر دوکاندار به ناغستو، هغه به ما ته راوړ او ما به ترېنې واغستو. دا تاجر په خپله قیصه کوي. وی زما د بازار سره ډېر زیات تعلق جوړ شو، بس پلار په وصیت مې عمل کاو، د بازار نه به نه پاتې کېدم، خپل دوکان ته به تلم او وختي به تلم، ناوخته به راتلم. وی یو کال نه څه وخت تېر شو، د یو کال نه زیات و. وی بازار والاو کې زما یو نوم پیدا شه، زما پلار چې څنګه ویلي ته زما په وصیتونو عمل وکړه، بازار کې به ستا یو لوی نوم وي. و هغې خلکو به زما د استقامت ته، زما د مضبوطوالي ته، زما د غیرت ته کتل چې دا څومره غیرتي تاجر دی، زما به ډېر عزت کاوه. یوه ورځ زه په بازار کې ناست یم په دې خپل دوکان کې، سهار وختي خو به زه تلمه تجارت له، نو زه وختي تلی یم او ناست یم. په دې کې وایي مصري خر چې ورته وایي، خر مصري خر دا ډېر اصلي خر، په دې باندې یو زنانه ناسته ده او ما ته په نظر باندې راله، او په دې خر باندې ورته د هغه مرغۍ سرمن خوره ده کومه چې شکاري مرغۍ د دې سره یو خادم هم دی. وی دا ښځه ما ته د باچایانو او وکیل المصرف ورته لیکل علماو، دا هغه زنانه ده چې د باچا د کور انتظام سنبالی لګیایي، هغې له سوداګانې علي ډېره لوی شان والا ښځه که نه یار. وی بس په بازار کې دا داسې راله، زما په خوا باندې تېره شوه، د بازار هغه سر ته ورسېده، په دې بازار کې چکر وواخ، بېرته وی زما خواله بېرته راله. وی چې راله زما دوکان کولاو نو راکوزه شوه. وی زه ورته پاڅېدم، ما ته وی ډېر په عزت څه تپوس وکړو چې تاسو څه غواړئ، څه حکم دی. وی ما ورته دا خبرې کولې چې حکم څه دی. په دې دوران کې زما نظر ولګېدو، چې نظر زما په دې باندې ولګېدو، دومره ښایسته وه، ما د دې په شان ښځه وی مخکې چېرته نه وه لیدلې. او وی د وسه پورې دې ملګرو ته بیان کوي چې د وسه پورې ما داسې ښځه ښایسته نه ده لیدلې او نه راته په نظر راغله. وی ښځې ما ته وی چې ما ته داسې کپړه پکار ده. وی چې ما د دې اواز واورېده نو هغې کې ځان له څه ناشنا خوند و. سړی چې عاشق شي بیا پرې د معشوق اواز ډېر خوږ لګي. وی زه دې اواز قتل کړم سم. وی ما په زړه کې یو سخت مضبوط عشق د دې زنانه سره پیدا شو په دغه دوران کې. وی ما ورته وی چې ته صبر وکړه، دلته خلک زما دوکان ته راغلي وی، هغه ولاړو. ما ورته وی چې دیو کله لاړ شي که نه، نو زه به تا ته ستا په فرمایش چې سم ستا په کار یا به ته درکم. اوس وخت کم دی او په دې کې که زه تا ته څه اشیا درکم، ځکه شیش عاشق شوی، که زه تا ته څه درکم په دې دوران کې کېدای شي چې ستا د شان څه لایق نه وي، لهذا ته صبر وکړه. بس د عاشق نه وي، دا خپله معشوقه چا سره چې عشق شروع شي دا ایسارول غواړي. وی بیا چې کله دا خلک لاړ زما د دوکان نه، زما زه په دوکان کې سمو ټول مې راواغست او د دې مخې ته مې کېښود. ویا ناسته و زما سره خبرې کولې، او وی چې دا خبرې به یې کولې نو زما په زړه باندې د عشق چړې چلیږي لګیا دي. وی په دې دوران کې دی دا خپلې ګوتې را بهر کړې چې وی ما یې ګوتې ولیدې نو وی ما ویل که سپوږمۍ مې ولیدې، ډېر ښایسته ګوتې وي. وی زه پاڅېدم، په دې دوران کې زه د دې زنانه د خوا نه پاڅېدم، هسې نه چې په ما باندې د عشق دا معامله سخته نه شي، هسې نه چې دیوانه نه شم د دې په عشق کې. وی چې دې ته د څه ضرورت ولاړم بازار کې مې وکاتو، هغه هر څه مې ورته راوړو، څه راڅه خپل دوکان کې وام مې ورته ورکړو.
وی د 500 دینارو سودا دې زنانه وکړه تقریبا چې د 500 دینارو قیمت جوړیږي 25 لاک 15 لاک روپۍ وی دې دا سامان واغست او په سورلۍ باندې کېناست او ماته پیسې رانه کړې چې هو دا پیسې ته واله او امام ورته څه ونه ویلو روانه شوه وی زما په زړه کې خواهش چې و نو هغه د کور جوړ شوی چې زه به د دې څه کور جوړم وی چې کله دا روانه شوه لاړه ماتې تپوس ونه کوم ماتې دام تپوس ونه که چې ته د کم کور یې د کم زګین نه راغلی بس ایسته روانه شو لاړه زما د سترګو نه وی پناه شوه وی ما وی چې کېدای شي دا زما د غریبۍ دپاره یو سبب راغلی ځکه زه ترې تپوس نشم کولی انسان شرمیږم کله چې عاشق شي انسان بیا هغه معشوق ته د څه شي ویلی هم نشي وی بیا چې زما سره څومره مال و څومره راسه نغدې روپۍ وې هغه مې جمع کړي قرضدارو ته مې ورکړې ځکه ما خو ډېر ګټه کړې وه او زنانه د 15 لاکو روپو سامان واغسته او ما ته بیرته هم نه کاته وی کم ځمکه چې راته د پلار نه میلاو شوي وه غله به راته د هغې نه راتله په هغې مې ګزاره کوله ځان مې بیا په محنت او مشقت کې واچو وی یو هفته تېره شوه ما خپل حالت بیرته ټیک کاو چې هغه زنانه را روانه ده راله زما کور ته راله وی دغه دوران کې زه په کور کې وم وی په ما باندې دا یوه هفته ښه ډېره سخته تېره شوې وه خو چې کله مې هغه ولیده وی بیا ورته پاڅېدم وی هغه ما ته ویل چې نوجوانه موږ څه کارونو کې مشغول شوي وو دې وجې نه ډېر وخت تېر شه هفته تېره شو تا ته هم ستا پیسې در نه کړي اوس رالو که کارونه کې نه نو بیا هم درته په وخت پیسې درکړي وې بس دلته رالو ستا کور ته رالو وی ما ورته وی چې الله جل جلاله دې ستا مرتبه ډېره اوچاته کړي وی ما ته وی چې دې زنانه چې تخت راته کېده چې زه په دې باندې کښېنم وی ما ورته تخت کېښودو وی بیا یې راته وی چې ورشه ستا چې کومه خزانه یې هغه هم راوړه وی ما چې خپله خزانه راوړه نو د دې څه یو تیلی ورسوه په هغې کې خاص اشرفۍ وي د سرو زرو اشرفۍ وي وی ټول کتاب دای صفا که چې زما نه کومه سودا وړې وه د هغې پیسې ما ته راکړي وی بیا یو کاغذ راواغستو هغې کې څه سامان لیکلی چې دا هم راله واله وی زه لاړم د تاجرانو نه مې هغه مال واغسته چې په کاغذ کې څه لیکلی او چې کمې قرضې په ما پاتې وي ځکه دی خو د 15 لاکو روپو څه اغستي وو نو هغه قرضې ما تاجرانو ته ورکړي تجارت کوونکو ته وی چې کله ما د دې سامان واغستو دې چې کومه پاڼه ما ته راکړې وه نو وی ما دغه سامان واغستو او وی دې ته مې هغه سامان ورکو وی ما ورته بیا ډېر محبت راوچاڅه چې هغه د پیسې م راته راوړي او دا په ما اعتماد کې کاغذ یې م راوړ چې ته ماله سودا واله وی ما ورته را سامان چې کله واغسته تقریبا دا د 50 لاکو روپو د 1000 اشرفیو 50 لاکه روپۍ قیمت یې راځي وی ما را سامان واغسته و را روان شوم بیا مې ترې تپوس ونه که سامان مې ورکه روانه شوه چې ته د کم ځي ما ته خو 15 لاکه روپۍ راکړې د خپل سامان خو بیا مې ول د 50 لاکو واغسته نو روانه شوه وی بیا مې ترې تپوس ونه که چې ته د کم ځي وی چې کله پناه شوه وی ما ویل چې دا د دې یو مضبوطه حیله ده چې دې ما ته 1500 اشرفۍ خو راکړې لیکن د 1000 اشرفو مال یې رانه واغستو وی ما وی چې اوس خو زما څه صرف خپله ځمکه پاتې شوه ذلت دی رسوایي و غریبي و فقیري را باندې را روانه ده وی بیا مې زړه ته دلاسه ورکړه چې صیبه خیر دی دا به بیا راشي وی دې کې وخت تېرېږي 10 ورځې 15 ورځې 15 ورځې ښځه نه پته نه لګي چې کوم ځګین کې ده یو میاشت تېره شو هغه غایبه وه تاجران راپسې رال چې موږ ته خپلې پیسې راکړه وی ما اعلان وکړه چې زه خپله ځمکه خرڅومه
وایي چې زما څه سره و سپین زر و څه راسه و هغه هر څه مې ورکړه چې په ما کم قرضونه و د دې زنانه د لاسه. وایي زه ناست وم په دغه حالت کې بیا دا ښځه راښکاره شوه. وایي چې بیا ما ولیده بیا مې ټوله پریشاني لاړه قرضونو سوچونه مې هر څه ختم شو. وایي ما ورته بیا تخت او دغه شان خزانه مې خپله راوړه. وایي دا راله او دې ما ته اشرفۍ راکول شروع کړو. ما ته یې راکړې. وایي ما ته خپلې 10,000 اشرفۍ راکړې او 50 لکه روپۍ. وایي بیا یو لیست راوایسته یو پاڼه چې لاړ شو دا سوداګانې رالته واله. وایي ما چې کله مال واغسته نو 2000 اشرفۍ د دومره قیمت دغه مال جوړ شو نو تقریبا 1 کروڑ نه زیات مال دې زنانه اغسته زما په لاس یې اغسته. وایي زمونږ په مابین کې په دغه دوران کې خبرې شروع شوې چې کله ورته ما دا مال واغستو. وایي دې ښځ زما نه تپوس وکړو چې ستا څه بیبي شته واده دې کړ دی؟ وایي ما ورته ویل چې په الله مې دې قسم وي زه خو یوه زنانه هم نه پېژنم. وایي د دې خبرې چې تا واده کړ دی وایي دې ما ته یو تمه راکړه. وایي ما ته یو تمه راکړه چې صیبه دا خو څه مینه شروع کوي مثلا واده ته پوس یې نه وکړه نو سړي زړه کې ډېر ډېر څه راځي. ما ویل چې دا وخت دی چې دې ته خبره وکړم که په دې وخت کې مې ورته ونه ویله نو بیا به وخت رانه شي. ما چې کله اراده وکړه زه په یره یره کې شو هسې لکه زه دې ته خبره وکړم او بیا دا چېرته ما ته انکار وکړي و به هم شرمېږم. دغه شان تاجرانو سوی زه لګیا شوم سامان مې برابراو. په دې دوران کې مې وایي د دې خادم خوا ته ولاړو د دې زنانه لاس نه مې ونیو 100 اشرفۍ مې ورته ورکړې. ورته مې وویلو چې ته دا روپۍ واله د اشرفۍ او زما یو کار به وکړې. وایي هغه ما ته ویل چې ټیک ده بس زه به ستا کار کوم. وایي ما ورته راټوله قیصه وکړه چې ما خو اوسه پورې زنانو ته نه دي کتلي خو دا مې اول ځل لیدلي وه د دې خبرې د دې انداز د دې کاتل مې خوښ شوي. نو د دې وجې نه ته دې څه زما رابطه جوړه کړه ته ورته پورې قیصه وکړه که نه چې کله لاړ شئ چې د دې سړي ستا څه مینه جوړه شوې. وایي خادم راته په خندا شو. راته په خندا شو دا خو ستاسو ستا نه زیاته مینه کوي تا ته پته نشته دا هم تا ته ویلی نه شي ته هم دې ته ویلی نه شي. دا چې دا ستا نه مال الي دا چې ستا خواله راځي دا دومره پیسې ټولې ستا لاس ته راچوي دا غواړي چې ته دولتمند شي. ما ته ویل دی خادم چې ته ورسه په خپله خبره وکړه ما پرېږده مړه هغه ستا څه مینه کوي. چې خادم ما ته دا خبره وکړه په ما کې یو جرات راغی. بس وایي ما ورغلم او بس دې ته مې وویلو چې زه ستا څه عشق او محبت مې شروع شوی دی څه وکړم. وایي په خندا شوه او ما ته وی چې زما خادم بس تا ته زما پیغام راورسوي. وایي خوشحاله او بس روانه شوه دا زنانه. وایي ما چې کم سامان په دغه ټیم کې د دې دپاره اغستی و هغه یې مې نه وړو اوس کار وشه که نو دا خو دې له راتله. وایي ما هغه سامان بیرته تاجرانو ته ورکړم. وایي ما چې په دې باندې مخکې کم سامان خرڅ کړی و د هغې نه ما ته ډېر زیات نفع حاصله شوه ځکه دې خو ما له پیسې راکړې دا ځلې چې کم سامان واغستو نو یې خو ویې نه وړو نو مې بیرته واپس کړو دا مخکې نه خو ما ته ډېره غټه نفع حاصل شوې وه. بس د دغې شپې نه چې زه ماخوستن کور ته رالم خوب نه راځي د دې په سوچونو کې لګیا یم. ورځ تېره شوه په بله ورځ باندې هغه خادم زما خواله راغی. وایي چې راغی ما یې ښه عزت وکړو ما ته د دې زنانه تپوس وکړو نو هغې راته ویل چې په الله مې د قسم یا خو ستا په محبت کې بیماره شوې ده. چې خادم وایي راته وایي خو ستا په محبت کې بیماره شوې ده. وایي ما ورته ویل چې ته راته ووایې دا څوک دا پوره مې پوهه که دا زنانه د دې په تفصیلاتو باندې مې پوهه که. راته ویل چې دا د مقتدر بالله باچا د مور یو مخصوصه غلامه ده. د مقتدر باچا هغه مور ده او د هغې یو مخصوصه غلامه ده خاص د ملګري په شانتې ساتي.
او دی ورته ویلي چې ما بار ته لېږه چې زه په دې محل کې ګرځم بار خلک کینم دا خواهش یې کړی د باچا صاحب مور ته نو هغه ورته مقتدر بالله مور ورته اجازت ورکړی نو دا په دې مقرر کړي وه چې کور ته کم سامان راځي کم سامان ایستل دي دا کار به دې کاو څه سامان اغسته دي څه خرڅول یا به دې کا او دغه ستا خبره د باچا د مور څخه په خپله باندې کړله تاجر ته وایي ویم زه ستا خبره په خپله باندې باچا د مور څخه د باچا مور ته ویل چې زما د سړی خوښ دی ورته جړل دي سوالونه ورته کړل دي زه د ده څه واده کوم د باچا مقتدر بالله مور چې ده هغې ورته ویلي چې ټیک ده ته ما ته ډېره ګرانې زه به دې ده ته ورکړم خو چې زه په خپله باندې دا ځوان وینم زه معلوم کړم هسې نه چې تا ورته زه ورکړم او بیا تا تباه نه کړي نو دې خادم ما ته ویل چې ضروري خبره دا ده چې محل د باچا ته خو ته داسې نشي نوتی مګر څه هیله وګورو دغه دربار ته به ته رانوځي هسې نه که ته داسې را روان شي او په دربار کې درنه څوک خبر شي که نه سر به ناغزگین تا اچیلی او ستا بس ستا چې د چا سره محبت دی د کمې وینځي سه زه هغې رالیږلی یم او ما ته دا پیغام ویل او طریقې راته یې وښوله په دې طریقه ته را رسېدی شي ما ته دې تاجر ته ووایه چې که ته په دې طریقو باندې زما خوا ته را رسېدی شي نو راشه ډېر مشکلات دي او که داسې نه نو چېرته به ما ته راونه رسي او دې غلام دې خادم یې ما ته وویل چې کله شپه شي ته په پټه لار باندې به پلانکي جماعت مسجد ته راشي چې هلته راشي هلته به شپه تېره کړي او بیا به زموږ میلاو شو ما دغه شان وکړه کله چې سار ما اذان نه مخکې وخت و نو زه لاړم او په دغه مسجد کې مې د شپې د مسجد ته ځان ورساو هلته ومه چې کله دا سار وخت و د اذان نه مخکې وخت و په دې کې ما څه اسونه ولیدل چې را روان دي او څه خادمان دي چې خالي صندوقونه ورسره دي راغستي دي وی راغلو هغه صندوقونه په مسجد کې کېښودل او بیا لاړو وی بیا دغه ما چې د چا څه محبت و دا راله وی مسجد ته رانوته او دغه خادم هم ورسه و دا کومې چې په ما پسې رالیږلی او ما پېژانده وی دا زنانه کېنسته او باقي نوکرانو ته ویل چې تاسو کار کوئ وی زه یې راوغوښتم زه یې ښکول کړم او زما سې غاړۍ میلاو کړې وه وی د دې نه مخکې زما تندی چېرته ښکول کړی نه و زه یې ښکول کړم او بیا یې ما څه غاړۍ میلاو کړو په یو صندوق کې زه کېنولم هغې ته تاله واچېله چې کله نور راوخوتو او دا نوکران یې په کم کارونو پسې لېږلي وو په مختلف مقاماتو نه راغله خپل کارونه یې کړي هغه خپل سامانونه یې راوړو په صندوقونو کې یې کېښوده په دې نورو کې زه په دې یو صندوق کې ناست وم دې ته تاله لګېدلې وه وی دا یې په اس باندې کېښوده زما زه چې په کم صندوق کې وم وی کله به شرمندم شومه چې نفس خدای دې تباه برباد مکه ته خو دې شهوت قتل کړي وی کله به مې ځان ملامته کاو کله به مې ځان ته همت ورکاو او د ځان د بچ کولو نظرونه به مې منل چې که زه بد شوم دا به کوم دا به کوم او کله به راته دا یقین شه چې نن خو قتلېږي پاتې کېږي نو وی چې کله موږ ورسېدو محل ته او نوکرانو صندوقونه اوچت کړو او وی زما زه چې په کوم صندوق کې وم هغه نوکر اوچت کړه چې زه پېژاندم وی زه د ټولو صندوقونو نه مخکې روان کړم زه چې په کوم صندوق کې وم او دا زنانه زما سره نږدې روان ده او باقي نوکرانو صندوقونه اوچت کړي او د دې زنانه وروسته را روان دي وی کله به چې دا زنانه د نوکرانو دغه شان دربار کې به چې څوک ناست و د هغې په خوا باندې به تېرېده نو هغه به ورته ویل چې موږ د دې صندوق تالاشي الو نو دې زنانه به هغې سپکولو ورته به ویل چې زموږ څه دا طریقه تاسو د کله نه شروع کړه زه خو د باچا د دربان خاص زنانه یم
نو هغه به ودرېدو. وایي په دغه وخت کې زما به بیخي سا مرۍ ته را رسېدلی. وایي موږ روان وو نو داسې د یو خاص ملازم و د هغه خوا ته ورسېدو. وایي دې زنانه ورته آواز وکړه د استاذ په نامې سې مخاطب کړو. ما په دغه لفظ باندې وپېژاندې چې دی ورته استاذ وایي. ما ته پته ولګېده چې په تمامو ملازمینو کې د ټول نه په غټه عقده باندې دا دی چې زنانه ورته استاذ وایي. وایي دغه ملازم وویلو چې ستاسو کم صندوق دی د دې به زه ضرور تلاشي عالم دا به ګورم. دې ورته ډېر مینت وکړو خو هغه نه منله، هېڅ جواب هغه نه ورکاو. بس تلاشۍ ته ویل چې صندوق کې دی. وایي ما ته پته ولګېده چې دا زنانه چې ده دا د دې ملازم په مخ کې د څه وجې نه بانې لټوي، عجزي کوي که نه. نور ملازمین خو دې داسې وسنډل. په دې دوران کې په ما باندې مرګ سختې رالي. زما صندوق یې کوز کو چې دا وکتی شي زه چې په کوم صندوق کې وم. وایي زه بیخي لیونی کېدم، ګبراهټ راته و. وایي زما نه پیشاب واړه بول چې و دا لاړو. وایي د دې صندوق کې چې کم سوري و په هغې کې بهر ته وتلو. نو دې زنانه ورته ویل چې استاذ دا زمونږ 50,000 اشرفۍ، دا زمونږ 50,000 اشرفۍ چې په دې کې رنګینې جامې وي، سامان پکې پروت و، دا موږ نه ډقاو، تا داسې کوز کو تباه و برباد دي. ستا د وجې نه دا ټولې جامې لباس خراب شي چې تا کوز کو. هلکې هلته وایي ما امتیاز یې وکړې هغه رنګینې روانې وي. وایي دی ورته ویل چې زه به اوس ستا دې ملازم ته ویل چې د مقتدر بالله بادشاه د ده مور ته به تا خیمه د هغې د لاسو نه به ستا مرګي. وایي دغه خادم وویلو دغه ملازم چې زه اوس په دې صندوق دی د الله لعنت دی د دې د لاسه زما دومره، زه به اوس د باچا د مور مخې ته پیش کېږم، په دې کې دومره اصلي سامان. وایي کسان ته حکم وکړه چې دا صندوق زر اوچت کړئ چې ویسي. په دغه طریقه باندې زه محل ته ورسېدم. وایي زه روان وم. په دغه دوران کې دې زنانه وویل چې موږ تباه و برباد شو، مقتدر بالله باچا را روان دی. په ما باندې د مخکې نه زیاته سخته راغله. ما د مقتدر بالله آواز واورېده چې هغه دا ویل پلانکی تباه شي، دا په صندوق کې څه دي؟ را روانو ما ته یې راوښایه. دې زنانه ورته ویل چې ای آقای سیده دا ستا د مور د هغې سامان دی په دې کې خاص پروت دی. اوس به ستا او ستا د مور په مخ کې کولاو کړم یا یې وینې. یا مقتدي بالله ویلې چې دې زنانه ویل چې په جلتۍ سره روان شي او دا ورسوه. وایي زه بوتلم او په یو خاص کمرې ته نه باسم. وایي ما ته داسې یو اندرپایه به پېژنئ دا یې کېښوده. ما ته ویل چې په دې اندرپایو باندې ته بره د مخل بر طرف ته وخېږه. زه داسې روان شوم په هغه اندرپایه باندې وختم. دې وایي زر زر بېرته هغه صندوق یې بند کړو. زه چې په کم کې وم زه ترې وختم او بس صندوق یې بند کړو او هغې ته تالي واچولې. وایي مقتدر بالله راغی، هغه ته صندوقونه کولاو کړه ور ویښود، ځان یې بچ کړو. وایي چې کله ورته څه په نظر رانل نور لاړو. وایي دا ښځه زما خوا ته بالخانې کمرې ته راله او ما ته یې وویلو بیا یې غاړۍ راکړه. وایي زه خوشحاله شوم چې څه راباندې تېر شوي وه ټول رانه هېر شو. بیا زما له خوا نه لاړو. زه په دغه کمره کې یوازې پرېښودم او تالی ورته واچېله. وایي د ماښام په وخت کې راله او ما ته خوراک راکړو. بیا لاړه بیا سهار راله ما ته ویل چې نن به ستا خواله د باچا مقتدر بالله مور راځي. ته به د هغې څه څنګه خبرې کې هغه سیده ده د باچا مور ده. په دې دوران کې د باچا مور را روانه وراله، خادمان یې ورسره دي، ما خواله راله.
نو ما ځمکه ښکل کړه او بیا د هغې مخې ته ودرېدم. ما ته ویل چې کښېنه، زما خواته کښېنه. د باچا د مور ما ته ویل. نو ما ورته ویل چې زه خو ستا غلام یم، ستا نوکر یم، چېرته زما مرتبه چېرته ستا مرتبه. نو ما ته په کاته کاته د دې باچا مور بیا هغه خپلې وینځې ته ویله چې دا صحیح سړی خوښ کړل دی، باادب دی، ښایسته هم دی، ادب هم پکې شته. بیا هغه زما رخوا نه لاړه او وایي دا زما د محبت هم لاړو. څه وخت بعد راغی ما ته ویل چې خوشحاله شه، ما ته د باچا مور اجازت راکړه چې زه ستا سره واده وکړم، لیکن ته به اوس د دې ځینه ځې څنګه، دا خو ځان له سخته سختي ده. ما ورته ویل چې بس الله به حفاظت کوي انشاءالله. کله چې سار شو زه په صندوق کې واچېلم، په یو حیلو باندې را روان شوم، مسجد ته راورسولم، کور ته رالم، صدقې مې وکړې، کم نظرونه مې چې منلي د الله حمد و ثنا مې ادا کړه. وی بیا څو ورځې بعد یو خادم راغی زما خواله چې د هغه څه خالص د سرو زرو 3000 اشرفۍ وي، 3000 1.5 کروڑ روپۍ ورته ووایه. او ما ته ویل چې دا ماله د باچا سلامت مور راکړل، حکم یې کړل دی چې دا دته ورسوه او دا پیغام یې راکړل په دې باندې لباس والا سورلیانې پې والا ځان پې ښه برابر کړه. او چې کله د باچا خواله خلک راځي نو تم په باب العمه باندې راشه، هلته راشه او هلته اوسېږه چې تر څو پورې ته راغوښتی نه نو ته مه راځه، ځکه چې خلیفه وقت مقتدر بالله هغه ستا واده په خپله موجودګۍ کې په خپله باندې کوي. ما ورته جواب ولیکو، صحیح د مال اصولي وشو. وی ما په سم پیسو باندې ځان له خدا سامانونه واغسته، ډېرې پیسې مې د ځان څه بچ کېښودې. وی د باب العما عامه چې عام خلک په کم دروازه باندې راځي باب العما ورته وی هغې خواله لاړم چې کومه ورځ راته ښودلې وه ښه په ښایسته طریقې سره، خلک به راتلو، خلیفه خواله به ورتلو، زه باروم. وی بس خلیفه مقتدر بالله زه راوغوښتم، زه داخل شوم. وی ما چې ولې د مقتدر بالله ناست دی، هغه خواته ججان، افسران، شاهي خاندان، غټ غټ خلک ناست دي. وی زما چې دا ولې زه ویل یم یو تاجر سړی یم. وی ما ته ویل چې باچا ته سلام وکړه، خلکو راته ویل. وی ما ورته سلام وکړو. وی په دغه دوران کې ما سلام وکړو نو بعض جج حضرات چې وو هغه هلته ناست وو. وی خلیفې خواله ورغې، ما ته ایجاب قبول و، وعدې راله وکړو. وی زه د دې د خوا نه بیا بهر ته راوتلم، باب العما ته رالم، زګین ته ورسېدم. نو خلکو نوکران زه ونیوم، یو کور ته ویوړم، هلته ډېر اصلي قالینونه پراته وو، سم سامانونه وو، هر خادم به تا ته ولاړ و، هر شیز هلته موجود و. ما د سامانونه مخکې نه و لیدلي، زه چې هلته کېنولم پرېښودم، ټول خلک مې د خوا نه لاړ. وایي زه هلته یوه ورځ وم او یو سړی مې نه لیده چې ما هغه پېژانده، بس ناشنا خلک به وو. زه د هغه زګین نه چېرته ملا نه لم، مونځ به مې دلته کوه، د مونځ دپاره البته د مونځ دپاره بار ته وتلم. وی د خوراکونو ډېر غټ انتظام و. وی زما د دې چا سه مې چې نکاح وشوه، دا کم مینه مې چې ورسره کړې وه د دې نوم بیا اخیستو، چې د هغې د پلانکۍ جامو د تاجر سره د کپړې تجارت چې کم کس کاو، د هغه سره نن شب زفاف دی، د واده شپه ده، شب عروس هم ورته وایي. زه ډېر خوشحاله وم، هغه د نوم مې یادېږي. وی شپه راله او زه د وږي د لاسه ډېر سخت خراب وم. وی زه د دې نه بیخي ناامیده شوم چې خدای دې تباه مه کړه، ما ته خوراک هم څه نشته، زه به تاسو کوم څه د خېټې غم را سره شو. وی ما چې وکاته هلته باورچي خانه وه، وی هلته باورچیان چې وو دا ناست وو،
ما ته خوراک وغوښته خواله ورلم وای زه نه پیژاندم نو یو چا ته ویل چې دا بوزه خوراک به وکړ زه د یو کس ورسره کړم هغه زه بوتلم وایي چا زه نه پیژاندم نو ما ته 2 ډوډۍ سیرپ کېښودې وایي ما هغه وخوړې او خپل لاسونه مې وینځل په هغه صابون باندې هغې وخت کې ورته اشنان به ویل صابون په باورچي خانه کې کم و وایي ما ته ویل چې بس لاس مې صفا شو بیرته رالم هغه خپلې کمرې ته چېرته چې منتظمینو کېنولی وم وایي ناصافه د تمبلونو اوازونه راغلل دا سورني والی کېږي را روان دي دروازې کولاو شي او وایي ما ته خپله بیبي راوستی شو وایي دا زما خواته کېنوله زه ډېر خوشحاله وم او وایي ټول خلک زموږ د خوا نه لاړ کله چې موږ یوازې شو زه خواته ورنږدې شوم خول مې کړه هغې زه ښکل کړم وایي زما ګیرې دای داسې خوشبوی د دې نه راښکله بیکولې وایي ما له دیکه راکړه او زه د هغه پالنګ نه ښکته راواچېلم ما ته وویل ما دومره پته نه وه چې ته به دومره کمزوری سړی ته به کامیاب شي وایي روانه شوه تله مې د خوا نه وایي زه م ودرېدم او لاس مې ترې تاو کړو بیا مې ویله خپې ښکل کړي خو کې ورته سم راستم ما ته خو زما ګناه ووایه زه څه وکړم ما ته ویل چې تباه و برباد شي تا خو خوراک کړل خو لاس دې نه دي انځلي وایي ما ورته راټوله قصه وکړه چې داسې وږی وم یاره څه نه و چې قصه اخیره ته ورسېدم نو ما ورته ویل چې ما ته دې قسم وي دا قسم دی دا قسم دی زه دا ستا ته دې په ما طلاق او د هره ښځه دې په ما باندې طلاق چې د کمې څه زه نکاح کوم هغه مال دې په ما حرامي کم چې زما څه دی او ما صدقه کړی کم چې زما لاسو ته راځي زه به یې مالک کېږم قسم مې دی زه به پیاده حج ته ځم زه به د الله بنده نه یم داسې قسمونه مې وخواړو چې کوم مسلمانان خوري د نن نه بعد به داسې خوراکونه نه کوو که خورم هم نو لاس به ورته 40 ځلې چې کله ما داسې قسمونه وخواړو زما د لاسونو په تابع درغلی و دا قیسې مې وکړې نو هغې ته حیا راله ویې او په تیزه باندې یې وویلې چې وینځو وی 10 وینځي خادمانې دا راځیرې شو ورته ویل چې څه راوړئ موږ به خوراک کوو ډېر ښکلي خوراکونه راوړی شو د باچا د کور خوراک و موږ خوراکونه وکړو لاسونه مو وینځل بیا یې د څښاک څه شیزونه طلب کړو شربتونه راوړی شو موږ وڅښو بیا هغې ښایسته ښایستهګانې وویلې بیا موږ لاړو پالنګ ته وختو ما چې دا شپه څنګه تېره کړه تا وایي که باچایي ده زما موږ به یو هفته د یو بل نه جدا کېدو هلته وو یو هفته چې ووایي د یوې هفتې نه بعد ولیمه وشوه په هغې کې وینځي غلامان خادمان دا هر څه راجمع کړی شو ځکه د باچا محل و وایي زما د بیبي ما ته بیا وویلو موږ دا د یوه هفته تېره کړی دي خو ډېر تاوانونه وکړه د دې نه زیات موږ دارالخلافه چې دی دا نه شي برداشت کولی د باچا په زګون کې نه شو اوسېدی د دې زګین نه به موږ اوس ځو وایي زما ښځه لاړه او د باچا مور ته وویل هغې ورته اجازت ورکړو ورته وویل چې تا زموږ ډېر زیات عزت وکړو تا زما څه ډېر محبت و بس وایي موږ لاړو هغې ته هم دا هر څه وویلو را روان تي شو وایي ما ته 50,000 اشرفۍ راکړي 50,000 اشرفۍ تقریبا 50 کروړه روپۍ 3,000 جواهراتو ډېر څه یې راته راکړو وایي ما ته زما بیبي وویل چې دا ټول ستا دي او ته خپل کور ته لاړ شه دا مال هم یوسه هلته یو ښکلی کور جوړ کا والی یو کور وایي زه رالم ما پې ښکلی غټ کور جوړ کړو ډېرې کمرې وې پکې سم محل مې جوړ کړه ځکه پیسې خو څه کمی نه و مخکې هم راتلي وروسته موږ هغې ته رالو وایي دې د باچا مور ما ته ویلي چې پیسې مې درکړې
50 کروړه روپۍ دي. په دې باندې ښکلی محل جوړ که خو اول به زه درځم او وینم بیا چې ته څنګه کور جوړوې. وایي چې کله دا راغله نو وایي ما ته یې 10,000 اشرفۍ 15 کروړه روپۍ ووایه. وایي دا یې ما ته راکړې. وایي چې دا یې ما ته راکړې دا یې زما څه یو نوکر واغستې موږ ویوړې هلته م وایي زما څه بیا خپله بیبي و په دغه کور کې به اوسېدو د باچایانو په شان زندګي به م عیش عشرت و. بیا به ما خپل تجارت نه پرېښود. زما مال به نور هم زیاتېدو. د نور هم په خلکو کې اوچت شو. ډېر خلکو به مې عزت کا. وی بیا زما څه بچي م پیدا شو او هغه خپلو بچو ته اشاره وکړه چې دا بچي دي د هغې نه. بیا زما نه د خپله بیبي وفات شو. وی زه به اوس ارمانونه کوم. وی د هغې په محبت او قسمونو کې زه اوس هم 40 ځل لاس وینځم. داسې پاګلانو خوی پې شوی د وجې د عشق. ارزه نه د یو نظر د لګېدو